बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तانو د सोशल میډیا په مخ باندې ډیره زیاته افسوسناک واقعه مخه ته شوې ده د کراچۍ سره تعلق لرونکي د پی ټی آی پارټي قومي اسمبلی ممبر ډاکټر عامر لیاقت ډیر زیات په بېدردۍ سره قتل کړی شوی دی دوستانو د هغه قتل تیر ورځ شوی دی چې کله پوسټ مارټم وشو په پوسټ مارټم کې وروته چې ډاکټر عامر لیاقت حسین خپل درېمه ښځې دانیا شاه قتل کړی دی دانیا شاه وایي چې ډاکټر عامر لیاقت حسین مانه قتل کړي دوستانو آیا ډاکټر عامر لیاقت حسین قاتل څوک تا ټول معلومات سره په دې ویډیو کې شریکوم د غرانګي نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږه پښتو سٹار افیشل چینل سبسکرایب کړئ تر ان شاء الله خامخا وخه چې زموږه خاریوانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي د پی ټی آی پارټي قومي اسمبلی ممبر ډاکټر عامر لیاقت حسین دوستانو چې د کراچۍ سره تعلق دی د هغه تیر ورځ قتل شوی دی ډیر زیات په بېدردۍ سره قتل کړی شوی دی تاسو ته دا یادګاري کوم چې ډاکټر عامر لیاقت حسین نه څو ورځې مخکې خپل درېمه ښځې دانیا شاه طلاق وغوښتی هغه سره یې لانجه شروع وه په هغه لانجه کې ډاکټر عامر لیاقت حسین قتل کړی شو دوستانو ډیر خلک سوال اوچتوي چې هغه خپل درېمه ښځې دانیا شاه قتل کړی دی نه دوستانو هغه له خپلې درېمه ښځې دانیا شاه نه قتل کړی دانیا شاه په خپل بیان کې وایي چې ما ته خو د خپل خاوند د مرګ پته هم نه ولګېدلې ما ته خو اوس پته ولګېده زه د خپل خاوند مرګ له راغلم زما خاوند ډېر زیات بېدردۍ سره بیمار او ډېر زیات بد حالت کې بیمار و خو ما ته پته نه ولګېدلې وایي چې زما د خاوند قاتلان به ډېر ژر تاسو ته راښکاره شي خو دوستانو ځینې خلک په دغه دانیا شاه باندې شک کوي دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو سټار افیشل چینل سبسکرایب کړئ تر ان شاء الله خامخا وخت زموږ خاریوانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي والسلام